أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقهوا قولی. مخکې ورځو کې په پاکستان کې چې کوم پریشان کن او دلدوز واقعات شو، یو پکې د کراچۍ کې د هغې ماشومې ورکېدل او بیا د هغې سره بد سلوک کېدل او بیا د هغې د لاش موندلو، د هغې غم لا تازه و چې د هغې نه پس بیا د فرانسیسي خاتون سره په موټروی زیاتی وشو، د بچو په مخ کې، او حکومت کافی حد پورې رنگ هاتو هغه منظر ولیدو، او بیا د هغې مجرم عابدم د هغې په لاس راغی. هغه غم لا کم شوی نه و چې بیا د هغې نه پس د سرحد یا د کیپي په علاقه کې په شب قدر کې ماشوم وتښتولی شوه ماشومه، او د هغې سره زیاتی وشو، او بیا د هغې لاش وسېزلی شو، او د هغې مجرم ونیوی شو، اعتراف یې وکړو چې ما د شناخت د مټاولو دپاره دا لاش سېزلی و. د دې ټولو واقعاتو نه داسې پته لګي چې موږ په یو شهواني معاشره کې ژوند تیرو، هغه معاشره چې په هغې کې شهوت یا خواهشات غالب دي، او په هغې کې په خواهشاتو څه کنټرول نشته. شهوانی جذبه، بوک کا جذبه، غصې کا جذبه، دا د انسان په فطرت کې د مخکې نه اخلي شوې ده. مارکس چې و د روس هغه دا ویلي و چې د ټولو نه قوي جذبه چې ده هغه بوک دی، پیټ دی، خیټه ده، جبکې فرایډ د مغرب سایکالوجسټو هغه وی چې نه، د ټولو نه پورټنټ جذبه چې دا سیکس یا جنسی خواهشات دي. او موږ چې د اسلام د تعلیماتو سټډي کوله، نو موږ ته داسې پته لګي چې فرایډ بد نه وی، اگر چې هغه په آخر کې خطا شوی دی، خو د څه حده پورې خبره ټیک ده، ځکه شهواني جذبه د انسان دومره مضبوطه، دومره قوي او دومره پورټنټ ده چې الله تعالی د هغې د کنټرول دپاره ډیر شی بیریرز او ډیر شی رکاوټونه او ډیر شی پولې یخې دي چې دا جذبه د دې انسان په کنټرول کې شي. یو طرف ته الله تعالی نارینه ته اډر کوي چې ته دا جذبه قابو کا، نو بل طرف ته زنانه ته اډر کوي چې دا قابو کا، او د زنانه او د نارینه په منځ کې د دې جذبې د بروی کار راوستو دپاره وړومبنی قاصد، وړومبنی دلال چې دی هغه د سترګو کتل دی یا نظر دی، دې ته بد نظري وی. د دې وجې نه د نظر په حفاظت باندې په شریعت کې ډیر زور ورکړی شوی دی. د دې شهواني دنیا د بدلولو یا د دې د کنټرول کولو، او دا په پاکیزه دنیا کې د بدلولو دپاره چې دا د رحمانی دنیا ته بدل شي، موږ د قرآن د صورت نور او د صورت احزاب مطالعه چې وکړه، او موږ هغه حدیث وکتل، نو موږ ته پته ولګېده چې دا مضبوطه جذبه کنټرول کول دپاره مضبوط قوانین پکار دي. ځکه وی گھوڑا جتنا مضبوط ہوگا اس مضبوط گھوڑے کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو مضبوط رسی درکار ہوگی. اس چې څومره سختی، اس چې څومره تکړی، او اس چې څومره مستی،
نو دومره به د هغه دپاره مسته تکړه او مضبوطه رسۍ پکاري الو به کنټرول کیږي چونکې الله د انسان جوړونکی دی خالق دی اگر د په فطرت ښه پوهیږي نو د دې جذبې د کنټرول کولو دپاره دوه مجرز دي یو مجر دی چې ته احتیاطي تدابیر وکا او دا موږ د پوخانه ویلو چې کیر از بیٹر دین کیور ہمیشہ حفاظت د علاج سے بہتر ہے د دې وجې نه حفاظتي اقدامات بکې او په دې حفاظتي اقداماتو کې مختلف سټپس دي دا به اخلي چې د دې دا واقعه رونما نشي ته به حیران شي الله تعالی د نورو کارونو د پاره خو ویلي چې دا کار مه کوئ خو د بدکارۍ د پاره چې لفظ زنا راغلی نو الله ویلي چې ولا تقربوا الزنا دې ته نږدې کېږئ ما مطلب دا چې ته د بیریرز مه کراس کوه چې د دې اډو نوبت پیدا نشي ځکه چې په دې کې څنګه چې د شب قدر د واقعه نه یا د مردان د هغې ګجر ګړی د واقعه نه او یا د موټروی د عابد د واقعه نه پته لګي چې کله دا جذبه بیا د کنټرول کېدو نه په دې کې خپل او پردي ته څوک بیا نه ګوري او د قصور هغه واقعه تر اوسه پورې لا زموږ په ذهن کې ده نو چونکې دا واقعه بیا کیږي نو ته کوشش کوه چې دا بیریرز او دا د پولی چې دی دا کراس نه کې ځکه چې کله ته پولی کراس کې او ته دې کنارے ته ورسے نو جب آپ کنارے پر پہنچ جائیں گے تو آپ حرام میں ضرور منہ ماریں گے تو آپ کنارے سے دور دور رہے دیو جنا فیصل آباد ښار چې پخوا رغېدو نو هغې هوښیارو خلقو د هغې نه ګول دایرې د بازارونو جوړ کړې وې چې کو د حکومت مخالف جلوس راوځي نو چې ډایرکټ د مرکز ته راونه رسي دغه شان د زنا مرکز ته د رارسېدو نه د بچ کېدو دپاره الله تعالی ځای په ځای ګول ګول دایرې رخ کړې وې چې تاسو په دې دایرو کې ځان ونښلوئ چې هسې نه چې دې ځای ته راشئ او د دې ځای د راتلو نه مخکې چې روکاو شئ نو لومبۍ خبره یې څه کړې وه نارینه ته ویلو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم نارینهو ته ووایه چې خپل نظرونه ښکته ساتي ګوره نارینهو ته یې اډر وکړو چې تاسو خپل نظرونه ستایئ نو بیا ورته وایي چې کله تاسو خپل نظرونه دا بیریر دی ډومبنی نو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم مؤمنانو ته ووایه چې خپل نظرونه ښکته ساتي او د خپلو شرمګاهونو حفاظت وکړي نو ذالک ازکا لهم دا د دې دپاره غوره دی نو ګوره چې نارینهو دپاره ډومبنی پریکاشنري مجرز دا دی چې د خپل نظر حفاظت کوي د نظر په حفاظت کې شریعت دومره زور ورکړی دی که چېرته یو سړي د بل چا تخلیې ته بغیر د اجازت نه وکتل د یو سړي کور ته بغیر د ناکینګ نه بغیر د سلام نه ته دن نه ګورې یا په چوت کې ګورې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې کو د کور هغې خاوند دی په غشي وویشتو او دله یې دغه سترګه ړنده کړه نو سترګه یې توی ده د دې نه بل زیات پریکاشن نشي کېدی نو ده کوئ چې نارینهو ته وایي چې تاسو د خپلو نظرونو حفاظت کوئ او تاسو خپل نظرونو حفاظت چې چا وکړو خدای پاک په ورته د عبادت لذت نصیب کی او کم خلق چې د نظر حفاظت نه کوي هغه د عبادت د لذت نه محروموي خو یوازې نارینهو ته نه ویلي زنانهو ته هم ووی قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن چونکې دا شی دا میټر زیات تر د زنانو سره کنسرن دی د دې وجې نه په زنانو باندې زیاته ذمهواري ده د زنانه او د نارینه دایره عمل په دې لحاظ سره مختلف دی چې زنانه د قوم د مستقبل محافظ دي جبکې نارینه د قوم د حال محافظ دی په حال کې او په ماضی کې به یا ته خوراک کې یا بسخاک کې یا به ته شیلټر او کور غواړي دا د نارینه ذمهواري ده خو مستقبل تړلی شوی دی د نوجوانانو د آنے والے نسل سره او آنے والا نسل چې دی د هغې حفاظت د زنانه ذمهواري ده
د دې وجې نه د هغې رحم او د هغې وجود د دې ضامن دی چې تاله د مستقبل فوج تیار کړي. نو د زنانه و ځان له ذمهواري ده، د نارینه و ځان له ذمهواري ده. نارینه د حال ضامن دی جبکې زنانه د فیوچر ضامنه ده. نو زنانه ته هدایات لږ ډېر ورکوي چې ته ګوره ډېر احتیاط کوه. نو دا لږ آیاتو د صورت نور په یو آیات کې خو نارینه ته دا ووې چې تاسو څه چل کوئ یغضوا من ابصارهم، خو بل طرف ته زنانو ته چې کومې خبرې کړي دي نو هغه یو آیات دی خو هغه دومره اوږد دی چې هغه تقریبا په شپږاتو کرخو باندې مشتمل دی، جبکې د نارینه هغه صرف په یوه نیمه کرخه باندې مشتمل دی. نو زنانو ته څه وایي؟ نمبر 1 قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، تاسو نظرونه ښکته ساتئ، ویحفظن فروجهن، د دې په ځای کې په نتیجه کې به اټومیټیکلی ستاسو عزت محفوظ شي. یو خو ته دا ووي. بیا ورته څه وایي؟ ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، تاسو پرده کوئ. زنانو ته وایي زینت مه ښکاره کوئ. زینت دا نیچرل فطرتي خبره ده چې دا په چهره کې داسې سړی ته نشي معلومولی چې د هغه هر ځای ته وینې، که ښځی که سړی، او خو صرف چې مخې ونینې نو ته دا نشي ډیسایډ کولی چې whether he or she is beautiful, he or she is smart or not. ته دا نشي ویلی چې دا ښکلی دی که ناکاره دی. د ښایست ټول انډیکیشن په چهره کې دي. زینت چې وي دا مطلب دی چې تاسو خپلې چهرې خلقو ته مه ښکاره کوئ. یعنې زنانه ته وایي چې یو خو ته د نظر حفاظت وکړه، بل د خپلې چهرې حفاظت وکړه، بل بیا ورته وایي خبدای ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن، ته په سر څادر اچوه، په ګریوان څادر اچوه. زنانه ته وایي چې ته کور ناستی که نه د خپلو وړو سره، نوم تا له پکار دی چې تا لوپټه په سر کړي، لوپټه ستا غټه هغه لوپټه چې پای کې ویښته ښکاري، هغه لوپټه چې په هغې کې دننه لباس ښکاري، هغه لوپټه نه ده. دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د حیل کلبي صحابي له د مصر راوړې شوې یو کپړه په ګفت کې ورکړه، وی د دې نه د خپل کور خلقو له لوپټې جوړې که، نو ورسره یې وي چې استر ورته ولګوه چې ښکاري پکې نه. او حضرت عایشې به چې کله د خپلې ورېرې په سر هغه لوپټه ولیده چا نری وه نو یې ته وشلوله او غټه لوپټه یې وله ورکړه. نو قرآن وایي چې زه په تاسو پوهېږم ته کو بیریر ساتې نو ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن. او په کور کې دنم زنانه ته وایي چې که ته مخ ښکاره کې نو یو څو کسان دی ته ښکاره کولی شي، هر چا ته به نه ښکاره کې. لبعولتهن، خاوندانو ته، آبائهن، پلارانو ته، آبای بعولتهن، سخرانو ته، ابنائهن، زامنو ته، او داسې یو لیسټ یې ورکړی دی. نور هر چاته به مخ نه ښکاره کې. نو د زنانه ریسپانسیبلیټي د نارینه په مقابله کې ډېره زیاته شوه. او بیا هغه الله هغې زنانه ته بیا وایي ولا یضربن بارجلهن، ته کله چې ځې په لارې که نه نو خپله پایکړه او د خپل پاینځیب نه به شړنګ نه وباسې. د دې چال به د زنانه داسې چې د سینډل او د دې د پایکړې او د دې د پاینځیب شړنګ نه خیږي. نو دا چې ځي نو دا به په لارې باندې چې ځي یا چې په کور کې ګرځي را ګرځي نو لیعلم ما یخفین من زینتهن، هسې نه چې دی هغه پټ زینت خلقو ته ښکاره کوي. خلق به ځان ته نه اټینټیو کوي چې خلقو ته پته ولګي. او بیا هم دقې زنانو ته وایي چې ګوره تاسو یو کار کوئ چې که چېرې فرض که تاسو سره څوک سوال ځواب کوي که نه نو په سوال ځواب کې هم لږ احتیاط کوئ. خپله رویه او خپل الفاظ انتهایی نرم و نازک مه استعمالوئ. نو بیا ورته وایي فلا تخضعن بالقول فیطمع الذي فی قلبه مرض، اسینا چې دومره نرمو لهجه کې جواب ورکې چې د بار نه سوال جواب له څوک کاکا یا څوک نوکر راغلی او تا ته پیغام درکوي یا هغه ټلیفون کړی، په کور کې د ټلیفون د اټینډ کولو څوک نه وي، اته ټلیفون اوچت کې او ستا الفاظ دومره نرم و نازک وي چې د هغې سړي په زړه کې امید پیدا شي، تمه پیدا شي. نو الله وایي زنانه ته چې دغه احتیاطونه به تم کې، خو ورسره دا بل احتیاط پم کې سبکه ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. بیا زنانه ته وایي چې ستا لپاره ښه خبره دا ده چې کله ته دغه کې که نه ته بار ته وځې او بیا په ځان باندې به بولقه راچې، نو څه ورته وایي؟ ورته وایي یدنین علیهن من جلابیبهن،
چې کله ته په لار ځې او غټ صادر دې په سر کړی یا پتا په ځان بولقه را رچولی نو بیا به څه چلی ذالک ادنا ان یعرفنا فلا یؤذین. ټول خلق بوج دا شریف کور ښځه ده دا د شریف کور زنانه ده څوک به درته برم نشي کتی. دا بالکل نیچرل ده د هر چا هر څوک په دې پوهیږي. نو د دې سلسله کې د زنانو ذمواري د نارینو په مقابله کې زیاته لګي چې دا کم وخت نو دغه موږ ته ووې د دې نه دا پته لګي چې کو فرض که دا واقعیات ته منې کول غواړې نو دا بیریر به نه کراس کې او په هغې بیریرس کې دا دي چې زنانه به خپل فرایض پوره کړي نارینه به خپل فرایض پوره کړي. بیا معاشرې ته وایي چې تاسو یو بل کار کوئ که چېرې تاسو دا بیریر کراس کول نه غواړئ او دا بیریر پیژندل غواړئ نو معاشرې ته وایي وانکحوا الایام منکم بې خاونده ښځو له خاوندانو ګورئ. چېرته چې کونډی رنډی او هغې نکاح کیدی شي تاسو انتظام وکئ. د دې وجې نه فکرمن خلق به د خپلې سوسایټۍ د زنانو په باره کې هر وخت فکرمند دي چېرې د پلانۍ انګیجمنټ وشوی نو څومره به ښه وه. بلکې دا خو څه کې والصالحین من عبادکم و امائکم کو ستاسو وینځي او غلاماني هغې لم د ودونو انتظام وکئ. بیا به ته دا وای چې زه یریږم چې دی به خوري سو نو الله وی ان یکونو فقراء یغنهم الله من فضله. غم مکوا کچری دی جزانی نو خدای فضل خزانه ډیری دی خدای به غنیان کی. دی به غریبی په غربت کې به دی واده وکي او الله تعالی وی زه په خپل خزانه را پرانظم او خلق به وی چې کله نه واده کړی دی نو کاروبار ډیر زیات وچلیدو کاروبار به وچلیږي. دا د یو حدیث مفهوم دی چې الله تعالی وی چې د دریو کسو امداد به زه کوم. یو هغه مکاتب ان هغه غلام هغه نوکر چې هغه د خپل نایک سره بارګین وکړي چې زه به تعالی دوره پیسې ستا د قرض منتلی در کوم خو ما مزدورۍ ته پرېږده چې زه مزدوري کوم نو دې ته مکاتب به وي پوخه. نو هغه مکاتب چې کله خپل نایک لا خپل قرض پوره کول غواړي نو الله به په کاروبار کې برکت واچي او دا قرض به خلاص کړي. او هغه سړی چې د الله د دین د اوچتولو دپاره په جهاد کوي نو د مجاهد فی سبیل الله امداد الله په ځان یې دی. او هغه نارینه چې هغه د دې وجې نه واده کوي چې ما ته پاک دامني نصیب شي الله تعالی وایي زه به امداد کوم. نو چې الله ذمواري اخیستې ده نو بس دغه غم مه کوه خو ته دې له د واده انتظام وکړه. دغه یغنهم الله من فضله الله وایي زه به وله په خپله وکم. او بیا دا ورته وایي چې داسې وکئ که نه تاسو احتیاط کوئ نو تاسو بیا پردو کورونو ته بې اجازته منه نه وځئ. نو بیا ورته وایي چې لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اهلها. سو پورې چې تاسو سلام نه اچولی سو پورې ناکینګ نه کړی نو پردي کورونو ته به بې اجازته نه ځئ. نو دا د عام پبلک دپاره شو چې تاسو به کوشش کوئ چې د پردې اهتمام وکړي. نو گویا کې دا واقعات د دوو وجو نه کیږي. یو دا چې په معاشره کې خلق بې واده ډیری نو بې واده خلق د الله خوښ نه وي. دی وجه نه رسول الله ویلي لا سرورة فی الاسلام په اسلام کې لوڼ ګرځېدی نشته. بیا ویلي النکاح من سنتي نکاح زما سنت دي. بیا ویلي تزوج الودود الولود تاسو ودونه وکئ په هغې ښځو سره چې په هغې کې یو طرف ته مینه وي او بل طرف ته تاسو له بچي راوړي. نو دا کارونه به کې نو یو طرف ته بې واده خلق په نه او بل طرف ته چې د پردې اهتمام وشي. او بیا که ستاسو څه ضرورت او د پردې به دومره خیال ساتئ چې اذا سألتموهن متاعا فاسألوا من وراء حجاب. کو تاسو څه غوښتل په کور کې نارینه نه و وړوکی نه و سوال ځواب یې نه شو وړی او تا وی چې خورې کو نایک څه شی غواړي نو هغه د پردې نه دی خوا به ته ودرېږې دننه به نه ځې من وراء حجاب هغه به یې تاله راوباسي او ته به بیا داسې ځې. نو بل طرف ته شو د پردې اهتمام. نو خلاصه دا شوه چې هغه کارونه چې مونږه د دې پورټنټ جذبې د کنټرول کولو دپاره ضروری دي. نمبر 1 عورت پردہ کرے. نمبر 2 مرد نگاہیں نیچے رکھے. نمبر 3 مخلوط مجالس سے بچے او د چا کره چیزې نو چې ته ورته وینا کې مخکې ناکینګ کې او چې کله که څوکي او د هغې نه ته څه غواړې نو من وراء حجاب. او که په ټلیفون ښځه خبرې کوي نو فلا تخضعن بالقول ډېرې نرمې خبرې به نه کوي. او بیا دا چې
زنانه چې کله بار ته وځي نو لیبدین ما یخفین من زینتهن نو د پټ زینت د ښکاره کولو کوشش به نه کوي. او بیا دا چې تاسو په معاشره کې کوشش وکئ چې ګوند بې واده څوک پاتې نه شي او هر سړی په واده هر ښځه او سړی هغه انګیجمنټ شوی. او بیا یو بله خبره ده چې څوک فحاشي پیلوي د هغې د فحاشۍ پیلوونکو حوصله شکني وکئ. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه کم خلق چې فحش ډرامې کم خلق چې فحش ویب سایټ کم خلق چې فحش دغه لګي دا ایڈورټایز لګي کم خلق چې فحش تصویرونه فحش ډایجسټونه فبشرهم بعذاب الیم فی الدنیا والآخره فلهم عذاب الیم فی الدنیا والآخره. د خلق له خدای پاک عذاب الیم په دنیا او په آخرت کې ورکي. خو کو دا ټول بیریرز کراس کړل او دې سړی بیا هم دا چلو کو نو اوس په وله سخته سزا ورکې. سخته سزا به ځکه ورکې چې ډېر وحشي کار ده وکړو او څوک چې وحشي کار کوي هغه له به وحشي سزا پکاري. نو د دې وجې نه چونکې دې سره د دې نه که دې شادي شدی او د دا کار وکړو لکه عابد چې و د موټروې او که دې غیر شادي شدی او دا کار یې وکړو نو دې ته به یو شان سزا د غیر شادي شده ته او شادي شده ته به بله سزا دې ته ټریټمنټ وایي. دا ډومبنی کیرو دویم کیور دی. کو په کیور علاج وشي نو بیا به چرته په دې اصولو باندې علاج وشي بیا به چرته دا واقعیت نه کیږي. ستا په پاکستان کې دا واقعیت ځکه کیږي چې په کراچۍ کې واقعه وشوه ته اسلامي سزا ورنه کړه نو چې کله بیا په موټروې سزا وشوه نو تا بیا د هغې دپاره انګه بنګه کول نو بیا دې ورنه کړه. نو چې کله په شب قدر کې واقعه وشوه خدای دې خیر وکړي چې بله به کوم ځای کېږي او څوره به شوي چې موږ ته خبر نه یو ځکه چې ته سزا ته تیار نه یې. دا سزا دومره ضروری ده چې الله تعالی یو صورت دومره په روب نه دی نازل کړی لکه دا صورت نور چې په باروب الفاظو کې نازل کړی. صورت انزلناها دا یو صورت دی چې موږ نازل کړی. انها د نا دا صیغه پکې بار بار ده متکلم ده. الله وی ګوره دا بل چا نه ده ما وفرضناها ما دا فرض کړی دی چې دا کار به کول غواړي. وانزلنا فیها آیات بینات ما پکې واضح دلایل درکړي دی. ولې لعلکم تذکرون چې په سبق پوه شئ سبق والی. اب څه کوئ هغه دا کوئ چې که چا دا کار وکړو نو ډومبنی الزانیة والزانی فجلدوا کل واحد منهما 100 جلده. کم سړي چې دا بدکاري وکړه او هغه شادي شده نو نو سل دوری ووخی. خو سل دورې به په جیل کې دننه نه وخې او وړه به پې نه سېځي. دا ستا بچی نه دی دا ستا رور نه دی دا د الله بنده دی او الله پې ستا نه ډېر خفه کېږي. او د الله د خفقان اندازه ر دې نه پته لګي چې الله صرف پرازیکیوټر نه دی چې احتساب کوي بلکې الله محبت کرنے والا دی الله مینه کولو والا دی الله مهربان دی الله رحم کرنے والا دی. د دې وجې نه تا ته په ډیټیل سره په احزاب کې او په مومنون کې بیریرز خو ولیو چې دا بیریرز مه کراس کوه. خو چې کله ته دومره بد ذاته یې او ته په خبره نه پوهېږي او تا بیریرز کراس کړل نو ته به اوس په سمه سزا سمیږي. نو دې وجې نه الله وی ولا تاخذکم بهما رأفة په دې رحم مکوه په دې نرمه مکوه ځکه فی دین الله الله وی دا سزا ورکاته زه نه ورکوم. یو خدای چې ته د الله نه ښه پوهېږې. دویم دا چې د ظالم سره ښه کول د مظلوم سره بد دي. نو که ته عابد ونیسې او فرض که عابد اگر چې هغه شادي شده دی خو که ته لږ ساعت له فرض کې چا شادي شده نه دی نو هغه له به 100 کوړې ورکې. خو 100 کوړې به له کوم ځای ورکې په مینار پاکستان کې به ورکې. تمام پنجاب ته به وینا وکې او کیپی ته به وینا وکې. سټیلایټ کیمرې به ولګې سکرینونه به ولګې او ټول پاکستان به په خپلو سترګو باندې ویني. ځکه الله وایي چې ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین. اگر چې په دې باندې لیبرلز خفه دي اگر چې په دې باندې موجودات تعلیم یافته قانوندان خفه دی خو الله خو پې خوشحاله دی. الله وی ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین برسر عام سزا به ورکې. د دې وجه چې کم تعلیم یافته خلق د برسر عام سزا خلاف چې دا د انسانیت توهین دی دی په حقیقت کې الله له په پرځولو ورځي. کوم آیات لا د سورتي
نور آیات نمبر 2 په پرځولو ورځي او کم سړی چې الله له په پرځولو ورځي پته نشي چې الله به سره سلوک کوي. وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنین د دې عذاب ته دی یو ډله د مؤمنانو نه حاضر شي. دا به برسر عامي او که فرض کدی سړی واده کړو او د دغه شادي شوده نو بیا به ورله د رجم سزا ورکې. رجم دی ته وایي چې دا سړی به راولي او خلق به ته ټول را جمع شي او خلق به دله به یا کنده وکني پای کې وی ودري یا په میدان کې ودرېدو د دنه به کمیس لري کی دته به صرف پرتوک پاتې شي او خلق به ګټې په لاس کې روالي یو بل ته وی سره مولا چې خو خوک شي دی بچغي وی او خلق به په ټي وي سکرینز باندې یینی او چې کله دا منظر چا ولیدو نو تر مرګ پورې به پړه کې بیا دې کار را نشي. نو الله تعالی چونکه ګوړه مضبوط تا نو رسۍ ولم مضبوطه ګوري او الله پیژني. فرایډ پیژندو this is a potent desire, this is a potent urge او الله دا غینه خپیجنی چې دا دومره پورټنت ډیزایر دی چې دا په معمولی سزاګانو باندې ردی رکاوټ نشي کېده دا نشي رکاوي دی. نو که ته خپل معاشره د شهوانی معاشره نه رحمانی معاشره ته بدلول غواړي نو بیا به سزا ورکې او سزا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی حدیث ته ګوره ډیر خوږ حدیث ته عن عباده ابن صامت روایت ته د عباده ابن صامت نه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو خذوا عني الفاظ تو ګورئ رسول الله سوی زمانه ونی سه قد جعل الله لهن سبیلا خدای د دې لپاره قانون راويستو لار راويست سره البکر بالبکر غیر شادي شوده چې د غیر شادي شوده سره میلاو شو جلدو 100 نسل دوره به وخه ونفي سنه او یو کال د کلینو باسه دا سل دوره برسر عام چې خلق ویني د چې بیا د بونیری دی بیا کراچۍ ته تښتېدلی او چې د کراچۍ بیا به کابل ته تښتېدلی او بیا به د شرم نسترګې نشي میلاولی او چا چې دا منظر لیدلی د هغوی به بیا په توبې پردی تور سرې ته به بره مونه ګوري. او که فرض کدی شادي شوده نو عمر رضی الله عنه سوی ان الرجم حق رجم هغه په ګټو ویشتل دا رښتیا دي فی کتاب الله د الله په کتاب کې دي من زنا چا چې زنا وکړو زنا عابد کړو عابد سو شادي شوده عابد اعتراف کړو د عابد درې څلور ښځې دي زنا چې هغه بدکاري کړې د بچو په مخ کې د فرانسیسي خاتون سره برسر عام د هغې عزت لوټاو کړی نو دا شرط خو پوره شو اذا احسنا کله چې دی شادي شوده نو عابد شادي شوده دی من الرجال والنساء که خزی او که سړی نو عابد سړی دی. نو اذا قامت البینه کله چې په دلایل راشي نو یا او کان الحبل یا پاغې باندې حمل یا پریگننسی ډیسایډ شي الټراساوند تا وکړو او پریگننسی شته او پریگننسی شوې ده نو بیا پکې نور دلایلو ته ضرورت نشته دا پریگننسی پوره ده اول اعتراف یا هغې سړي په خپل اعتراف وکړو چې او جي زمانه غلطي شوې ده لکه څنګه چې شب قدر دې سړي اعتراف کړو څنګه چې عابد او د هغه ملګرو اعتراف کړو چې موږ به دا کار کوو دا متفق علیه حدیث دی. دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو تاسو دیله سزا ورکئ او دا سزا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل زمانه کې په خپل وخت کې خپلو خلقو له ورکړې ده ماعز له ورکړې وه هغې زنانه له ورکړې وه نو چونکې دا یو انتهایی وحشي کار دی سړي کړی دی لکه یو سړی غریب دی غلا وکړه او بل سړی مالدار دی غلا کوي نو د مالدار له به ډېره سزا ورکول ځکه غواړي چې دی خو د مستۍ نه کوي نو چې د کم سړي خپلې ښځې او خپل د عابد درې څلور ښځې وي نو که تا هغې له برسر عام په مینار پاکستان کې عابد ته راوست کمیس تی ویستو د ټول پاکستان خلقو ته دی وی د لاهور خلقو ته چې راځي او الته کې هغې ګټې په لاس کې راغستې وي او په ټي وي په سکرین باندې مناظر د عابد د رجم کېدو ولیدی شو نو تر عمره پورې به د چا په زړه کې امداره نشي. د دې وجې نه د موږ د پاکستان شهواني معاشره به رحماني معاشرې ته څنګه بدلو اول چې په پریکاشنري مژرز کم احتیاطي تدابیر چې په صورت نور او په صورت احزاب کې دی هغه اپناو کو اکه د دې باوجود بیا څوک دا کار کوي په هغه باندې بینه ثابت شو
یا په هغې کې حمل و یا هغه په خپل اعتراف وکړو او هغه شادي شده و بیا هغه له د رجم سزا ورکو او که هغه غیر شادي شده یو نو هغه برسر عام په کوړیو وخو نو معاشره به عبرت والی او بیا به دا واقعات نه کیږي. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.